د زیارت ورځ وه او د چارسدې د تنګي تحصیل د مندړي خوا صفا وه، خو د ځمکو پیزا خړه وه. خانانو د ځان سره د تاریخ هغه زوړ تاریخ او روکړ راوړی وو چې پکې لیکل شوي وو دا ځمکه زموږ ده، په خپله ځمکه کرونده کول زموږ حق دی. خو مقابل کې ثانیانو خو د هغې زوړ دود سره ولاړو چې ویل یې دلته اوس موږ یو او زور خوم زمونږ دی. د خانانو لخوا په خودکاج ځمکه کې ټریکټر روانو چې یو تن چې دا وخت د قانون په نظر کې یو ملزم دی او د پیاز سالار په نوم یادېږي، د خپل طبیعت مطابق میدان ته راوتی وو او رامنځته شوي ویډیوګانو د مخې داسې ښکارېدو چې یعنې د فلمونو نه ډېر اثر اخیستی دی، ځکه چې لومړی یو راپارېدلی تقریر وکړو او بیا یې د خلکو جذبات راوپارول او آخر یې په ټیکې ټریکټر ته د اور اچولو فیصله وکړه. خو سوال دا دی چې قانون چېرته و؟ او دا سوال صرف د کمزورو په ذهن کې راتللو او په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پولیس لخوا د دې سوال جواب دا و چې موږ بېوسه یو. په بله ویډیو کې ښکارېدل چې همدغه ملزم سړی سړک بندوي، د پولیسو ډي اس پي د ګریوان نه نیسي او ښه یې څنډي، خو ډي اس پي داسې ولاړو لکه یوه ونې ته چې باد زور ورکړی وي او هغه ونه صرف زانګي او غورځېږي نه. د پولیسو حالت داسې وو لکه د سکول یو عاجز ماشوم چې یو هلک یې د سکول په انګړ کې ګریوان ته لاس واچوي او هغه خیس نشي کولی. خو د دې تن لا په دې هم ټټر نه یخېدو بلکې د مندړي د تاڼې دننه 50 سچوګانو ته هم دمکي ورکړه او یې ویل کومه تاسو ویل شول زبا د خپل بچو سره په سړک احتجاجي کیمپ لګوم. د دې ټول خرڅ وروسته ښکاري دا چې د تنګي په علاقه کې د پولیسو عزت د خاورو سره خوري کیږي، ځکه چې خلک دا ویني چې قانون یوازې د کمزورو لپاره دی او زورورو ته د هر څه اجازه شته. 3 ورځې مخکې د تنګي سید آباد نه یو ویډیو ریپورت شوی و چې په موبایل کې ناز د پولیسو یو افسر ته یو تن دړاکه ورکوي او په مخامخ ورته وایي چې زبا تا ووجنم او پولیس افسر ورته داسې ګوري چې لکه د هغه په خبره رضا ده او زړه کې ویل چې کو دا زما قسمت وي نو زه څه کولی شم. د تنګي تحصیل حالات ورځ تر بلې خرابېږي، کو پولیسو د دې بلوګرو په ضد کاروي ونکړه نو پولیس به یوازې د وردو یو ډله وي نه چې د قانون ساتونکي. په ټولنیزو رسنو د دغه رقم ویډیوګانو خورېدو په عکس العمل کې ولس وایي چې د پولیسو مشر ډي پي او په سمدستي توګه د تنګي لپاره داسې افسران وټاکي چې نه یوازې د پولیسو عزت وساتي بلکې د سیمې امنیت هم بیرته بحال کړي. خو داسې نه وي نو بیا د پولیس خپلې وردې لرې کړي او د حالاتو سره دی جوړ شي، ځکه چې داسې ښکاري دلته یوازې زور چلیږي او قانون نه. عالب خان شیرپو، دلبر نیوز، چارسده. د زیارت